جی طالب جان په یو مجلس کې درې طلاقه څه حکم لري؟ په یو مجلس کې په یو طور کې درې طلاقونه څه حکم لري؟ نو دا مسله د درې طلاقونو دا منسوسی مسله د اجتهادي مسله دا نه چې څنګه قرآن پاک کې ذکر دا چې درې طلاقونه چا واچول الطلاق مرتان. قرآن کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دویمه سپاره کې الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. مخکې بیا بل آیات کې الله فرمایي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. که دریم طلاق چا وغورځو یو طلاق یا دوه طلاقونو نه بعد خو ته رجوع کولی شي، او که دریم طلاق چا وغورځو نو دا ښځه بغیر د حلالۍ نه نشي راوستی. فلا ان طلق فلا تحل له، د حلالۍ لفظ راغلی په قرآن پاک، د حلالۍ نه بغیر یې نشي راوستلی. حلالۍ بیا تشریح دا شوی دی چې دا ښځه بل ځای واده وکړي، واده نه بعد هغه خاوند سره یا خاوند مړ شي هغه بیا طلاق ورکړي، بیا عدت تیر کړي ته ورسره واده کولی شي. کنی دا ښځه ته قطعا جایزه نه ده، دا به پرېږدې، دا د قرآن پاک حکم دی. نو بعض غیر مقلدین وهابیان وایي چې دې نه مراد یو طهر نه دی، درې طهرونه دي چې په درې طهرونو بیلو بیلو طهرونو کې څه شی واچوئ؟ طلاق واچوئ. نو دغه د ځان نه تفسیر کوي، د ځان نه د قرآن پاک معنا کې تحریف کوي. چونکې الله پاک مطلق حکم کړی دی چې کوم ځای کې مطلق حکم راغلی دی هغه چې ته مقید کوې، هغې کې ته تخصیص کوې، نو هغې دپاره بل آیات لټوي یا متواتره حدیث لټوي. د ځان نه پکې څنګه وایي چې دی نه قرآن کې الله فرمایلی دی چې که په یو طهر کې دی واچول، که په دوو کې دی وشول، که په درې کې، که په څلورو کې، که پنځو، که څنګه په هر حال کې چې درې طلاقونه دی پوره کړ، ښځه د دڼیا شوله بس مرداره شوه، بیا به نه راولې. او بیا وهابیان درته ووایي چې نه ته یې راوله. دغه آیات معنا څه ده؟ آیات دا معنا ده چې دی نه مراد دا ده چې په یو طهر کې نه په درې طهرونو کې چېرته دی آیات دا معنا؟ دا خو مطلق حکم دی، ولې مقید کوې؟ ولې ته مقید کوې په دې باندې چې دی نه یو طهر د ځان نه لګیای؟ خو بیا د قرآن پاک تفاسیرو کې مونږ ګورو چې مفسرینو څه لیکلي. 1400 سال نه تر اوسه پورې په لکونو نه زیاته تفاسیر موجود دي په عربي ژبه کې، په هره ژبه کې په لکونو نه اورېدلي دي، 15 لکه نه زیات تفاسیر دي. نو د ټولو تفاسیرو دا لیکلي دي چې دی نه مراد دا مطلق حکم دی چې په یو طهر کې دی کې واچوم که په درو کې، او چې دی واده چوم ښځه دی لاړه طلاقه شوه بیا یې راوستلی نه شي. ټولو مفسرینو لیکلي. نو که غیر مقلد وایي چې نه مفسرینو ته اعتبار نشته، صحابه کرامو ته اعتبار ده، نو ټولو صحابه کرامو اجماع ده. دغه اجماع په قرطبي تفسیر کې نقل ده د صحابه کرامو، او بیل بیل د صحابه کرامو فتوی موجود دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه، د عمر رضی الله تعالی عنه. ابن عباس رضی الله ته یو کس راغی چې ما نه خو داسې غلطي وشوه چې په یو طهر کې مې درې طلاقونه ورکړه. نو ابن عباس رضی الله فرمیل چې یو سړی دی چې هغه به غیر وهابي غوندې په شان باندې وي، وهابي به د حماقت د په سورلی باندې په خر باندې به سوري ورا به شي، درې طلاقونه به وغورځي. بیا به ما ته ووایي چې ما ته اوس فتوا راکړه، څه لاره راته وښیه. نو زه څه وهابي یم چې تاسو ته لاره وښیم؟ نو هغه ورته ووایي چې ښځه د ښځه لاړه او د الله نافرماني دې وکړه، ښځه در نه لاړه. صحابه کرامو تفسیر ته چې ګورې هغه هم دغه اجماع ده پې. دا منسوسي مسله ده، دې کې اجتهاد کېدلی نه شي. د بعض وهابیان وایي چې عمر رضی الله په دې کې اجتهاد کړی. اجتهاد صحابي ته چا اجازت ورکړی چې په منسوسي مسایلو کې اجتهاد وکړي؟ دا خو منسوسي مسله ده. اجتهادي د سره ده نه، اجتهادي هغه مسله وي چې یو امام مجتهد پکې یو کولو کې بل پکې بل کوي، دا اجتهادي مسله نه ده. ټول امامان مجتهدین په دې متفق دي چې د درې طلاقونه د الله حکم مطابق درې طلاقونو باندې ښځه طلاقه ده بغیر د حلالۍ نه راوستلی نه شي. یو حدیث دا وهابي پیش کوي، صرف د یو حدیث دوی سره دی، خو هغې معنا او ترجمه غلطه کوي. مسلم شریف کې حدیث دی چې نبی حدیث داسې دی، نبی علیہ السلام قول پکې نشته، خو د نبی علیہ السلام زمانات ذکر کوي. ابن عباس رضی الله نه روایت دی چې کله د نبی علیہ السلام په زمانه کې، د ابوبکر رضی الله په زمانه کې، د عمر رضی الله په زمانه کې، په اوله زمانه کې، نو د څو زمانې شوې؟ درې زمانې شوې. نو فرمایي چې دا درې وړو زمانو کې طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة، د درې وړو
زمانو کې چې کم مو طلاق دا به یو حسن طلاق په واچو. دا ترجمه ده حدیث. بیا عمر رضی الله زمانه کې خلکو بیړه جلدی شروع کړ. د حدیث کې مخکې پسیدي فاستعجلوه، تاسو ویلې بیړه شروع کړه په هغه کار کې چې الله تاسو ته پکې مهلت درکړ. فيه عنات، مهلت درکړ. د حدیث کې مخکې دي چې مخکې به خلکو تادی نه کوله، یو طلاق په وغورځو حسن طلاق، بیا به انتظار وکړو عدت په تیر شي، ښځه به یا پرېښوده یا به راوست. او تاسو تادی شروع کړله. نو عمر رضی الله په خلکو باندې یو طلاق بیا لازم کړ چې یو طلاق شو درې به نه اچوي. بیا به چا چې واچوه هغه له به سزا هم ورکوله، طلاق په ښځه په طلاق شوه. فامضاه علیهم. او دوی د دې دا معنا کوي چې طلاق الثلاث واحده، په دې نه پوهېږي چې دا مرکب اضافي ده. مرکب اضافي معنا داسې نه کي. درې وړو زمانو طلاق یو، دوی وایي د درې وړه طلاقونه تجعل واحده، دا د ځان نه پکې شي. نو وابیانه نو یو حدیث دی چې هغې ترجمه دوی غلطه کړي. که ترجمه صحیح وکړي نو هغې معنا دا ده چې د نبي علیه السلام په زمانې کې، عمر رضی الله زمانه کې، ابوبکر، ټولو زمانو کې د قرآن پاک باندې خلکو عمل کوون. ټولو صحابه کرام او اجماع د صحابه کرام په دې نه پوهېږي په دې حدیث. ابن عباس رضی الله حدیث نقل کړی په خپله فتوا دا ده چې درې طلاقونه په یو طهور کې غورځي. نو وابیان چې کم دي د هغه خپل تعداد زیاتولو دپاره د قرآن پاک په دې مسله کې د قرآن پاک مخالفت کوي. زمونږ احناف ملګري چې دي هغه لاره نه مومي، ښځه ته طلاق ورکړي بیا ښځه خامخا راولي او حلالام نه کوي. قرآن کې الله فرمایي چې فإن طلق فلا تحل له من بعد، حلالې نه بغیر یې نشي راوړی. نو دی وابي ورته ووایي چې بس د ایمان نه لاس والا، یعنی حنفیت چې د پورا اسلام پرېږده. پورا اسلام خو حنفیت کې دی چې قرآن کې الله فرمایي زما اطاعت وکړه، نبی علیہ السلام اطاعت وکړه، د اجماع اطاعت وکړه او د اولو الامر د مجتهد اطاعت وکړه. هغه درته وایي چې پورا اسلام پرېږده، اجماع پکې پرېږده، مجتهد پکې، قرآن پکې پرېږده، صرف امین بالجهر کوه، ښځه در باندې طلاق نه ده. کم دلیل دی؟ دلیل نشته. نو دا حنفي بغیر دلیل ورته پیش نه کړي، د وابي بغیر دلیل پسې روان شي. وایي ما ته وابي ویلي دي. دلته تاسو ته پته دارالافتا کې ډېرې مسایل راغلي چې بیا وروسته تپوس وکړو چې ته خو ښځه دې پرې نه ښوده. وایي ښځه مې بیا ځکه راوسته چې وابیان ورته فتوا راکړه. وابیانو فتوا نشي درکولی چې یو ښځه په درې طلاقونو باندې الله پاک په نزد باندې حرامه ده، د صحابه کرامو په اجماع ده، مجتهدینو په اجماع ده. نبی علیہ السلام فرمایي په بخاری شریف کې باب دی په دې باندې. امام بخاری خو منی کنه وابیان، بخاری کې باب دی چې درې طلاقونه د یو طهر واقع کیږي. بیا لاندې هغه حدیث راغلی دی، په هغې کې د حلالې ذکر راغلی دی، کومه شرعي حلاله ده چې یو صحابي و ښځې ته طلاق ورکړه او ښځې بل چا سره نکاح وکړو. خو بیا نبي علیه الصلاة وسلام ته تپوس وکړو چې واپس دغه سړي ته راتلی شي. ویل چې نه، تر څو پورې چې د هغې ذایقه څکلي نه ورسره میلاو شوي نه، هغه طریقه هم پکې ذکر ده. نو هغه بخاري شریف کې حدیث دی، باب دی پې. خو نه پوهېږم چې دا وابیان د روافظو ولا یوه فتوا شته چې هغه وایي درې طلاقونه نه وکړي. یو د مرزیانو فتوا ده. نو روافظ چې کوم دي هغه خو یو بل قرآن پاک مني چې په غار کې امام مهدي پټ کړی دی. هغه قرآن پاک نه که فتوا یې راخستي، نو دغه قرآن پاک چې په دنیا کې موجوده دیش سپرو قرآن پاک چې د په دې کې خو دا فتوا ده چې درې طلاقونو باندې ښځه طلاقي او دا وابیانې خلکو ته حلالوي. حرامه ښځه حلالېږي نه. او بیا چې کله یې راولي هغې نه بچي پیدا کوي، څومره معاشره ګنده کوي، ته څومره خوارج به پیدا شي چې طلاق نه بعد ښځه راولي هغې نه بچي پیدا کوي. نو درې طلاقونو مسله دا منسوسي مسله ده، اجتهادي نه ده چې وابیانو دا خبره ونه ماني چې حضرت عمر رضی الله دلته کې اجتهاد کړی او غلط شوی. اجتهادي مسله د سره ده نه، منسوسي مسلو کې اجتهاد کول کفر دی. د دوی مطلب دا دی صحابه کرامو معاذ الله کفر وکړو، عمر رضی الله سره اجماع وکړه. دوی د روافظو په عقیده باندې صحابه کرامو ته کفر منسوبوي په ډېرو مسایلو کې، د طلاق په مسله کې. الله دې دوی ته هدایت نصیب، الله دې مسلمان د دې شر نه وساتي. د مسله طلاق چې دا دلته کې ما درته مختصر غوندې وضاحت وکړو. امید دی چې تاسو به سر په خلاص شوي وي.